نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم. سورة المدثر نهشتم پارا ابتدائی آیتنا دی سورت تا سورت مدثر ہوئی زکچی پدی سورت کی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا مدثر صفت پر کرے. سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا سلور او یایم دی دا نازلی دو پہ لحاظ سرا دا سورت سلورم نمبر نازل دی. دا سورت مکی سورت دی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اولان دی نازل دی. دی سورت کی دو رکوعات شپک 50 آیاتون دی. مخی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا تسلی آیاتون نازل شو. دی سورت کی ہم اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی. شان نزول دا سورت دا ابتدائی آیاتون دا سی دی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چکلا نبی علیہ السلام تا ابتداءً وحی نازل شو. دری کالا پا نبی علیہ السلام باندی وحی بندوا چاگیتا زمانہ دا فترت الوحی ہوئی. پا دا وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز بہر وطلو اسمان طرف تے اکتل. دا اسمان پا کنارو کی یو فرشتہ دا چی پا کرسی باندے ناستا. اغا فرشتہ چی نبی علیہ السلام پا غار حرا کی ندلیوا حضرت جبریل علیہ السلام. نبی علیہ السلام باندے یر راغلا او خپل کورتی تشریف روڑو او نبی علیہ السلام خپل بی بی تاوی پا ما باندے سادر واچوی کپڑا را باندے واچو. کپڑا نبی علیہ السلام باندی بی بی واچو. پا دی وقتی اللہ رب العالمین دا طرفنا وحی نازل شوا او دا دی صورت دا 15 آیاتنا پا دغا مقبان دی نازل شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجدہ آیاتن نازل شو. دا صورت رستنی آیاتنا دا بیا نازل شوی. ابتداءً دا 15 آیاتنا پا دغا وقت نازل شو. نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین فرمائی پاسا دا خلق زمان او یرو دا خپل رب لوی بیان کا اچھے دا دوی کم شرک کی دا دینا براعت کا خپل کپڑی دی پاکی کا دا ہر قسم گندگی نا کپڑی صفا کا. او دیم تفسیر جلالین کی چخپل کپڑی دی وڑی کا. عرب بعد تکبر پتور باندی اگدی جامع کوئی چغبور پسراخ کیشوی. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چھتا دا کپڑی لنڈے کا دا دے خلق پشان کپڑی مجوڑا با زکدی تکبر کی او دا دی بطانو او دا دی دا عبادت دا چه سنگ زان ساتی امدق قشان پا دی ہمیشہ وال اختیار کا. دا گندگی دا بطان چه دا غیر اللہ دا عبادت خلق کی دا گندگی دا دی نزان اسات او تو احسان مکوا چه دا غیر دیر بدلغواری او دا خپل رب دا پارت صبر تا تا چه دا اللہ پاک دا طرفنا کم احکامات ملاوی کی کم سیزنون من عرازی پا در اوامر او نواہی باندی تصبر اختیار کر. بیا دا قیامت دورزی سختی بیانی کی چکل دا قیامت دورز دوی مشپیلے اوہلش دا ورز بڑی رضیات سخت ورز او دا بصرف پا کافران سختی پا مومنان باندی با سخت دی. بیا پا مشرکان دا مکی کی و سردار دا غنم ولید ابن مغیرہ
المغیرہ دا ډیر زیات بدذات سړی نبی علیہ السلام سره ډیره سخت دشمنی و نبی علیہ السلام خلاف بد هر کوشش کو الله جل شانه فرمای نبی علیہ السلام ته چې ما پریږد د سره دل ما مال ورکړې خډیر مالدار سره او عموما د دین د پیغمبرانو او د علماء د نیکانو خلقو دشمنی دا مالدار خلق غریبانان نه نبی علیہ السلام سره مرګتیا غریبانانو کو مالدار په ډیر کم او د دین خدمت هم همیشه دا غریبانان کی مالدار ډیر کم دا ډیر زیات مالدار نن د علماء د بیزته چې څومره کیږي عموما مالدار خلک ځکه مالدار سړي هغه د مال حرام مردار مال چې کم نشوي هغه د دین په دشمنی کې وباسي د علماء په بغض باندې د علماء په بېادبی باندې دا د مالداري یو نشوي لیکن دا د دې بدبختی وي قارون مالدار او کم فالا او حضرت بلال شیخ غریب او کم فالا بلال شیخ غریب جنت تلا او قارون مالدار او جهنم تلا نو په مال کې سړی نه بچ کی هغه مال خدي چې د حلال وي او د الله پاک رضا پکې توسان دا مال خدي عبادت کې استعمال الله فرمایي دل ما ډیر مال ورکړي دل می ډیر زامن ورکړي حاشیه جلالین لیکي چې د دلس یا دیار لس زامن نو پورا ځان لم غټ خاندان جوړېدو او دا د د پر ډیر تابعدار بچی سم تابعدار د منون کی او بیا د خیال دار چې دنیا کې څنګه مزید اول خود مرګ نه بعد جون شتنه او کوي نو مال او بیا ته دا شاندې حساب کتاب ملاوي څنګه چې د مالدار هم بچی می ډیر دا قشاندل او اخرت کې مضبوطی معلوم را سره ډیر الله فرمایي دا سره دا زمون د قران دشمن دی به مون قیامت کې پدې مکلف کو چې د جهنم د اور غر ته خېږي د جهنم اور غر ته قتل نکېږي یعنی دی به خو په سزا کې مستغرق او ډوب د دنیا کې د قران کریم په باره کې چې کوم سوچ او فکر وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ قرآن ردی به سوچونه کول چې دا د خلکو نشته کوي دا سوچ د ډیر بدو دی هلاک شي دا سوچ بدو څنګه سوچو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ دین بیانو د وطن دی تریو رنگ به بدل کو او چې ایمان دعوت به ورکو نو د بشاکړه خبره به نورید د نبی علیہ السلام د تابعداري نه به مخواړو تکبر به کو او قرآن به یادو وي دا د جادو کتاب دی نعوذ بالله الله فرمای من به جهنم کې داخل داسې جهنم کې چې هغه به هیڅ چیز نه پرېږدي یعنې نه به غوښې پرېږدي نه به پلې پرېږدي هر څه به سوځوي او هغه به دې به موږ هغې کې داخل د مخ سرمن به سوځو په دې جهنم باندې موږ 19 فرښتې مقرر کړي دا ولید ابن مغیره چې دا کافر د بویز دومره مضبوط تیم چې د 19 فرښتو مقابله زه کولی شم او د دوه به تاسو بدبخت د 19 فرښتو مقابله وي زه کوم او د دوه به تاسو ټول قوم کې نو بس جګړه په سره نعوذ بالله دا ډېر بدبخت ډېر متکبر الله فرمایي ما چې د اشمیر د 19 ذکر کړی دا مقرر کړی دي دا خو د دې دپاره نه چې د مقابله کو دا بدبخت لري دا د دوی د ګمراهۍ دپاره بل په مخکنو آسماني کتابونو کې هم دا راغلي چې په جهنم باندې 19 فرښتې مقرر دي موږ 19 ځکه قرآن کې بیان کی چې د مخکنو کتابونو سره موافق خبر راشي چې اهل کتاب په دې باندې پیچي چې په خوا کوم خبره د جهنم د فرښتو د 19 وا او مغه خبره په قرآن کې برال او قرآن د الله کتاب د دې لپاره چې دې ته حق واضح شي او چې کوم کسان کافران دي او کوم منافقان دي هغه په دین انکار کوي او بل دې فرښتو حال دې ته نه دي معلوم د فرښتو طاقت او قوت دې ته معلوم نه دي یو الله پاک ته معلوم دي چې فرښتو ته الله پاک څومره طاقت ورکړي او بل قرآن کریم چې دا د هدایت لپاره موږ دې تنازل کړی او د جهنم تذکره مو چې وکړه دا د دې لپاره چې خلک د دې نه ځان وساتي الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها المدثر ایزان پا کپڑو کیا پا کمبل کے را پٹون کیا قم تو پاسے گا فانذر تو یروا مکی والا خلق وربک فکبر او دخبل رب لوی بیان کا وثیابک فطہر او خبل جامع دی پاک کا دا ہر قسم گندگینا والرجز فہجر او دا بطانو گندگین زان لدو ساتا ولا تمنن تستكثر او داسي آسان مکو چې دا غیر ډیر بدل غواړي ولربک فاصبر او د خپل رب د پاره صبر کو په اوامر او په نواهی باندې پیدا نقر فی الناقور پس هر کله چې بوکی وهلی شي پشپېلې کې دې مشپېلې فذلك يوم يوم عسير پس دا وخت شپېلې وهلو دا ډېر سخت ورځي على الكافرين غير يسير فكافران بنوي اسانا ذرني پریږد ما ومن خلقت وحيدا او هغه څوک چې ما پیدا کړی دی یوازې وجعلت له مالا ممدودا او ما بیا وګرځو پس د پیدایش د دنتل مال ډېر وبنین شهودا او زامن د هر وخت د تابعدار ولاړي ومهدت له تمهيدا او ما تیار کړی د پاره د جن هر قسم سامان ثم يطمع ان ازيد بیا دې تملري چې زیات بشي زما د پاره دا نعمتنا کلا هیڅ کله داسې نه ده انه کان لآیاتنا عنیدا یقینا دې زمونږ د آیاتونو د قرآن کریم دشمن سأرهقه صعودا زرد چې زمونږ به دې مکلف کو په جهنم کې په اور غر باندې خطلو باندې انه فکر وقدر یقینا د فکر کو د قرآن کریم په بارک اندازې ولګولا فقتل كيف قدر پس دې هلاک شي پس دې لعنت دې د څنګه اندازو لګولا ثم قتل كيف قدر بیا دې هلاک شي د څنګه اندازو لګولا ثم نظر بیا د نظر کو خپل قوم ته ثم عبس بیا د تندید دریو کو وبصر او رنگ د حسین بدل شو ثم ادبر بیا د اعراض کو مخیوالو شای کړ د ایمان نه مخوالو واستكبر تکبر کو د نبی علیہ السلام د تابعدارینا فقال ان هذا الا سحر يؤثر د ویني دا قران کریم مگر جادو چې د مخکې را نقل شوی را روان دي ان هذا الا قول البشر ندی دا قران کریم مگر وینا د یو سړی دا سأسلیه سقر زرد چې مونږ په داخل کو دل را سقر جهنم تا وما ادراک ما سقر تا تصفت دا چې سقر څنګه جهنم دی لا تبقي ولا تذر نپریږي هیڅ ولا تذر او نخلاصوي یعنی په جهنم کې نو سو خلاصيږي په دې سقر کې نو صفات کېږي د سوځېدونه لواحة للبشر سوزون کی دی سرمن دا مخلرا علیها 19 مقرر دی پدی باندې نور لس فرشتی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا او من ندی گرزولی حفاظت کون کی دا جہنم دا اور مگر فرشتی وما جعلنا عدتهم الا فتنتا او من ندی گرزولی دا دی داشمیرا مگر دا پارا دا گمراہے یا گمراہی للذین کفروا دا پار دا کافرانو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دا پارا دی چی ظاہر شیخ خلق تا چاگیت کتاب ورکڑی شویدی ویزداد الذین آمن ایمانا او جات سی دے کسان چاگی مومنان دی ایمان ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک نکیا کسان چاگیت کتاب ورکڑی شویدی مومنان پا دی خبر کے شک نکی وليقول الذين في قلوبهم مرض او خامخا ابو یا کسان چې داغي بزرن کې مرض د نفاق د مدینه کې والکافرون او کافران وای ماذا اراد الله بهذا مطر سیرا دکد الله پاک په بیان ولود دی مثال باندې كذلك هم دارنګ يضل الله من يشاء گمراہ کی اللہ پاک چاہتا چوبواڑی ویہدی من یشاء او ہدایت کی اللہ پاک چاہتا چوبواڑی وما یعلم جنود ربک اللہ او نبی جنی لخکر استاد رب دا فرشتو داغی طاقت او داغی قوت مگر یو اللہ پاک کے پی جنی وما ہی الا ذکرہ للبشر او ندی دا جہنم مگر دا پارا دا نسیت دا خلق دا پارا چه خلق دا دی نزان لرے و ساتی واخد آوان